ډیر خلک چې کوم دی هغه د رزق په حواله سره پریشان وي زما د رزق کمی چې د هغه زیاته د زما په رزق کې چې د هغه برکت نشته زه کوشش کوم یو کار شروع کوم بیا هغه نه پر لسمیږي بل کار شروع کوم بل کار شروع کوم او د هغه کم چې دی قرضدار یم لږ نه ډیر زیات قرضدار یم قرضداري چې کوم د هغه ورځ را بل زیاتیږي پریشان یم یو مې هم نه پر لسمیږي د دې لپاره زه بهترینه وظیفه خاص وظیفه ډیر خاص عمل دی کچیر دغه دعا تی د ځان سره نوٹ کړئ زده مې کړئ یا مې ولیکله یا مې دا دعا زده کړه او دا مې په خپله زندګي کې راوستله بیا به تی دا خبره کوي چې دا رزق مې دومره زیات دی چیرې ځای کومه اوس څنګه شمار کومه او څنګه ځای ورکومه څنګه ترتیب برابر کومه بیا به ته په دا ټینشن کې دا رزق چې دی هغه به ستا د دومره زیات سي او بله دا وظیفه چې کومه د هغه زه نه وایم دا د مدینې جانان سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه وظیفه و خپل خاص زوم ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته دا وظیفه چې کومه ده هغه د ورښولې ده ګوره یو څوک چې پر چا باندې ډیر ګراني لږ نه ډیر ګراني نو هغه به هغه ته هغه شی ورکوي چې هغه خاص شی خاص تحفه خاص هدیه هغه شی چې کوم دی هغه به هغه څوک چاته ورکوي چې هغه ډیر ور باندې ګراني حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بے انتها ډیر زیات ګران ولو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته او فرمایل چې زه به تاته د رزق په حواله سره یو ډیر بهترینه وظیفه یو ډیر خاص وظیفه چې کوم ده هغه به زه تاته در وښیم دا وظیفه چې کومه ده هغه د ځانه سره نوټ کړه وظیفه زه ته دعا چې د هغه زه در ښیم د دې څخه مخکې بیا یو واقع درته بیانوم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی رالی ویل چې ډیر سخت پریشان یم قرضدار یم قرضې مې د غرو غوندې زیاتې دي او قرضې مې ورځ رابله زیاتېږي په رزق کې کمی زیاته ده په رزق کې برکت نشته په رزق پسې پریشان یم رزق چې دی هغه غواړم او په رزق طلب زیات کوم مګر رزق چې دی هغه ورځ رابله زما څخه ځغلي زه پسې ځغلم د دې دپاره که یو چیرې یو عمل راوشی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل ول ما ته د مدینې جانان سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ما ته یو داسې دعا را شولې ده که چیرې زه تا ته دا دعا در وښیم قرضې به دې ختم سي په رزق کې به دې برکت چې دی هغه به راسي مال و دولت چې دی هغه به دې بېشماره سي که چیرې تا دغه دعا چې د هغه شروع کړه دعا د ځانه سره نوټ کړي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك بیا ځان سره نوٹ کی اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك صحیح سو دغه دعا کتی کله شروع کړه مګر زه دا یو خبره درته کوم دا یو نقطه د ځان سره نوٹ کی کله چې ته دغه عمل شروع کړې دغه دعا چې ته شروع کړې او دا دعا زه تاته نه درښیم دا تاته د مدینې جانان سرور کائنات صلی الله علیه وسلم درښولی دی دا یو داسې عمل دی او کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه دعا و هغه کس ته وروښوله هغه کس صرف یو څو ورځې بعد ورالی و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وایي ما چې کله دغه دعا شروع کړه قرضې خو ختم سولې اوس خپل مال چې دی اوس زه پیسې نسم سنبالولی چې چیرې کښېږدومه دومره مې رزق بې شماره سولو